والذين او كم خلق ينقضون ما تبع عهد الله وعهد الله من بعد ميثاقه د فخول نفس ويقطعون او دوی پرې کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی الله جل شانه دا غي ان يوصل چې پیوند کړی شي ويفسدون في الارض فساد کوي پس مکه کې اولئک لا خلق لهم اللعنه فدی باندې لعنت دی ولهم سوء الدار او دوی لپاره خراب کور دی الله يبسط الرزق الله جل شانه فراخ کوي رزق بمن يشاء چا د پاره چوالي ويقدر تنوي وفرحوا بالحياه الدنيا او دوی خوشاله دي په ژوند د دنیا وما الحياه الدنيا او د ژوند د دنیا په الاخرته په مقابله د اخرت الا متاع مگر سامان لګ جل شانه د جنتیانو خلقو عقلمند خلقو خيار خلقو چې کوم اهم او عظیم صفات دي هغه ذکر فرمایل چې هغه د خپل وعده پاسداري کوي او رښتینی ناتي هغه جوړ ساتي صله رحمي کوي د خپل ربنا او دغه شانتي د حساب او د کتاب نه یریږي او د الله رضا لپاره صبر کوي په هر ځای باندې د مانځه پابندي کوي خپل مال د الله په لار کې خرج کوي په پټه باندې او په ښکارا باندې او دغه شانتي چې څوک ورسره بدی کوي نو په جواب کې ورسره خبره کوي د بدی جواب په خبره سره ور کوي دغه خلق جنتیان دي دوی لپاره بشارت دي زیر دي بهترین د جنت نعمتونه دي او هر طرف نه د جنت په دروازو دوی ته فرشتي را داخليږي او په دوی باندې سلام وي او دوی ته وي چې تاسو کوم صبر کړی دا کوم مجاهده کړی دا باغی باندې تاسو ته سلام وي اوس الله تبارک وتعالى د دې چې کوم مد مقابل خلق دي کوم خلق خپل وعده ماتي رښتې ناتي تعلق ختمي د الله نه نېریږي ورځ د جزاء او د حساب او کتاب نه نېریږي او د مانځه پابندي نه کوي منځونه پریدي او خپل مال د الله په لار کې پټ وخت نه خرج کوي او دغه شانتي به صبري کوي جنبازي کوي د صبر نه کار نه اخلي نو هغه خلکو لپاره الله تبارک وتعالى وعید ذکر کوي چې دوی د الله رب العالمین سره کوم وعده کړی هغه وعده ماتي رښتې ناتي تعلق صله رحمي چې کوم الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی رښتې ناتي الله جل شانه جوړ کړی دی دوی هغه ماتي او ختمي قطع تعلق کوي او دغه شانتي په وخت ځمکه باندې د فساد سبب جوړيږي فساد خوري په دې خلکو باندې د الله لعنت وي او دوی د لپاره بدترین کور دی د آخرت او بیا یو سوال پیدا کېدو چې دا دونه ملعون خلک دي د الله جل شانه نه پسندیده خلک دي دا فساق او فجار او دغه شانتي دا چې کوم صفات دي ذکر شو دا خلک چې د الله مبغوض خلک دي نه پسندیده خلک دي نو بیا بظاهر خو په دنیا کې دوی د عيش او عشرت ژوند تیری د خوند او د لذت ژوند تیری لګیا دي داغي جواب الله تبارک وتعالى پر دې آیت نمبر 26 کې ورکړي چې دا زما خو خدای چاته په دنیا کې رزق فراخه کم او چاته کم او دا زما قانون دی د الله تبارک وتعالى قانون دی په دنیا کې الله رب العالمین مشرک تم رزق ورکړي موحد تم ورکړي مؤمن تم ورکړي کافر تم ورکړي متقی او پرهیزګار تم ورکړي فاسق فاجر تم ورکړي خپل دوست تم ورکړي او دشمن تم ورکړي خو البته خپل دوست او نیک مؤمن ته ورکولو کې او کافر ته ورکولو کې فرق دی فرق داسې دی چې څنګه یو ډېر معزز او محترم یو ملمګي دغه اکرام خلق په دسترخوان باندې وته روټي کیږي او ډېر اعزاز او اکرام سره ورکړي او دغه شانتي یو زهريلا زناور مګي وغیرہ دغه د ګیرولو لپاره په پنجره کې ورته غوښه کې خودل شي ټماټر کې خودل شي وغیرہ نو دا دغه اکرام نه بلکې دا دغه د ګیرولو لپاره یو طریقې کار دی دغه شانتي الله تبارک وتعالى کافرانو ته خپل دشمنانو ته مشرکین ته نافرمانو خلقو ته ظالمانو جابرانو ته بظاهر باندې فراخ رزق ورکړي خدا استدراج وی دا د لپاره دی استدراج وی چې دی په کفر او شرک او ظلم او ګناه کې نور مخکې لاړ شي په یو ځای راګیر کړي او دغه شانتي د الله رب العالمین قانون فطرت دی چې خپل دوست اولیاء او نیکان خلق په جمهوریتانو کې هم خوشاله ساتي او د الله دشمنان او نافرمان خلق په محلاتو کې هم بېچین وي چین سکون راحت او آزاد ورنورځي آرام ورنورځي او مشاهده د کائنات دنیا اوس یو ګلوبل ویلیج ده موږ تاسو مخه ته موجود دي هغه ترقی یافته ممالک او هغه د دنیا لره مسخر کوونکي خلک دغه اکثریت نن لګیا د خودکشیانه کوي خپل ژوند او ژوندۍ نه تنګ دي او چین او آرام او راحت پسې چې دی هغه وړاندې دي باوجود د دینه چې د دنیا ټول کائنات هغه ځان لپاره مسخر کړی دی په هر اعتبار سره اصل چې کوم د ایمان دولت دی او زړه سکون او قرار دی الا بذکر الله تطمئن القلوب دغه اطمینان او دغه سکون هغه محروم دي موږ تاسو چې الله رب العالمین سنا چې کوم د زړه سکون راکړي دي او د عزت ژوند راکړي دي هغه د قرآن مجید هغه برکت دي چې کوم د قرآن مجید اصول دي او د الله عبادت دي د الله وحدانیت تسلیمول دي د الله پیغمبر علیه السلام اطاعت دي او الله رب العالمین چې کوم نظام د انسان لپاره جوړ کړی دی خاندانی نظام او خاندانی ډانچا چې په دې کې انسان ته یو سکون او قرار ملاويږي لګیا دي خو بدقسمتۍ نه د قرآن مجید نه د لريوالي د وجنه او د مغربي تهذیب د پیروکارۍ د وجنه ورځ تر ورځ هغه خاندانی نظام چې کوم الله سبحانه وتعالى موږ تاسو لپاره جوړ کړی دی چې هغه موږ تاسو د وقار ذریعہ ده موږ تاسو د عزت ذریعہ ده موږ تاسو د سکون ذریعہ ده هغه ورځ تر ورځ ختميږي لګیا دي او هغه رښتینی ناتي او تعلق موږ تاسو ختمول لګیا چې د کوم الله رب العزت موږ تاسو ته د جوړولو او د محفوظ کولو
او د صله رحمۍ او د رښتې ناتي تعلق به حال ساتلو حکم الله جل شانه موږ ته راکړی دی. خو د دین نه د لرېوالي د وجه نه د قرآن او د سنت نه لرېوالي د وجه نه چې کومه رښتې ته یو سړی نږدې کېږي نو هر یو رشته دار نه لړم جوړ دی، فایدې په ځای نقصان درکوي. خو د هر څه باوجود څه نصیحه ده پورې خپل رښتې ناتي به حال ساتل، خپل خپلوانو سره تعلق ساتل، د قرآن کریم د حکم ګڼلو په وجه باندې د الله جل شانه د حکم په وجه باندې چې د هغه رښتې ناتي به حال ساتل دا موږ تاسو لپاره ضروري دی. الله تبارک وتعالى د دې خبرې جواب هم په دې آیت مبارکه کې ورکړي چې د الله دشمنان دوی ولې د راحت او سکون ژوند تیري بظاهر باندې، نو فرمایي چې دا زما خوښه ده چې رزق زیات ورکوم او چاته کم ورکوم، او دا د الله دشمنان او نافرمانه خلک د دنیا په ژوند باندې خوشاله شي، حالانکه د دنیا ژوند فرمایي د آخرت په مقابله کې ډېر لږ دی. والذین او کوم خلک چې ينقضون ما تبي عهد الله وعدد الله من بعد ميثاقه د دې په خولو نه پس ويقطعون او دوی پرې کوي ما تبي ما امر الله به چې هغه حکم کړی د الله جل شانه دا غي ان یوصل چې پیوند کړی شي، ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې. درې کارونه داسې دي، یو دا چې د الله وعده ماتي، الست بربکم قالوا بلا د الله جل شانه د وحدانیت منلو وعده مو کړی ده هغه ماتي شرک کوي. دویم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل هغه رښتې ناتي تعلق ختمي چې کوم الله رب العالمین حکم کړی دی چې ان یوصل تاسو به یو ځای کوي به رښتې ناتي دا به یو ځای کوي. نو یو مضبوط کورنۍ او مضبوط خاندان دا د الله جل شانه په نعمتونو کې لوی نعمت او بدقسمتي ده چې کله هم موږ کوشش دا کوو چې رښتې ناتي او تعلق بحال کړو خپل اگر होता خون के रिश्तों में वफा तो यूसुफ नबी का मिस्र के बाजारों में तो ټول نه زیات دشمنی تاثر هغه څوک چې کوم ستاسو نږدې رشتہ دار دا د دین نه د لريوالي وجه ده. حالانکه چې کله حضرت لوط علیه السلام ته ملائک د ملمنو په صورت کې راغلل خولي الکانو قوم چونکه په دغه خلاف فطرت کار کې مبتلا و د لوط علیه السلام په دیوالونو باندې راوړي دروازه باندې په دیوالونو باندې راوړي او چې دا مونږ ته حواله کا په دې وخت لوط علیه السلام چونکه یوازې خاندان قوم قبیله ورسره نو ارمان کو چې لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد کاش کما سره یو طاقت وي یا زما یو مضبوط خاندان وي نن به تاسو زما په دیوال داسې نه راوړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا واقعیا بیان کړه نو ارشاد فرمایل چې الله جل شانه د لوط علیه السلام باندې رحم او کرم فرمایي چې کله لوط علیه السلام دا تمنا وکړه چې کاش زما یو مضبوط خاندان وي. د لوط علیه السلام د تمنا د وجه نه الله رب العالمین چې څومره پیغمبران راولګل نو هر یو پیغمبر په یو مضبوط خاندان کې راولګل، ځکه چې خاندانی تور باندې چې سړی مضبوط وي خپلوان وي ترونه وي ماماګان وي خاندان وي نو دا معاشره کې یو عزتمند او درون ژوند تیری، او چې سړی مخکې رسو څوک نه لاوارث وي نو دا ژوند په معاشره کې د سپک شانتي وي. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هم د قریش او د هاشمي یو مضبوط خاندان کې راولګل شو. دغه وجه ټول هغه سرداران قریش هغه مشرکین مکه هغه لوی خلکو سره د الله محبوب پیغمبر مقابله وکړه او چا کې دا براه راست جرأت نه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ذاتی تور باندې توهین کړي وي ذاتی تور باندې څه ادبي کړي وي اگر چې هغه سازشونه مکر فریب هغه په خپل ځای باندې خو به هر حال دا مضبوط خاندان او خاندانی ډانچا او خاندانی نظام دا مستحکم ساتل صله رحمی کول دا یو لوی قوت او طاقت دی. خو بدقسمتي نه زموږ استاد خاندانی نظام ورسره د ختمي کې لګیاله والله تبارک وتعالى حکم کوي چې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دوی ماته هغه رښتې چې کوم الله جل شانه دا غي دی کول حکم کړی دی. ويفسدون في الارض ازمکه باندې فساد کوي دا خلکو باندې فرمای اولئک لهم اللعنه دوی خلکو باندې لعنت الله دی ولهم سوء الدار او دوی لپاره خراب کور دی د آخرت. الله يبسط الرزق الله جل شانه فراق کوي رزق لمن يشاء چا د لپاره چا وغواړي ويقدر او کموي تنګوي. وفرحوا بالحياه الدنيا او دوی خوشاله دي په ژوند د دنیا وما الحياه الدنيا او نه د ژوند د دنیا په آخرت په مقابله د آخرت الا قليل مگر سامان لګ